رئیس صاحب مورو هغه مکتوب د چې لیکلی څه دي؟ رئیس صاحب بخښنه غواړم غلطیانې ډېرې لري له اول نه تر پایه مې رښتیا خبرې لیکلي دي اوس نو ته باید رښتیا خبرې ولیکې مورو ته ولې نه پوهېږې؟ دا کمیسون د غړو په مخ کې یې ویلی شي هو خو په یوه شرط ته په داسې حالت کې نه یې چې شرط کېږدې دا چې دولت زما د معلوماتو ته ډېره اړتیا لري نو ځکه شرط ږدم او باید تاسې یې ومنئ د څه شي شرط کله مې چې شاهدي ورکړه ما ته به نوې تذکره او پاسپورت راکوئ او له هېواده به مې بهر لیږئ دا خو زموږ له صلاحیت نه پورته دی که پولاد علمدارو غوړي کولی شي اوه نو ته رښتیا وایې زه کومه ګناه نه لرم هغه سړی اسکندر ووژه زه به هم تا وژنم تر څو نور له دې کاره عبرت واخلي اوس به څنګه کېږي رئیسه څه شی به څنګه کېږي عبدالله د اسکندر مسله عبدالله کله چې خوږ له کوره راوباسې نو کور ته یې باید یو شی ور واچوې خو که کور ته یې ورغلی نو وژنې دي په لومړۍ خبره کې عمل وکئ نو په ډېره اسانۍ د خپلې موخې ته رسېږي لومړی به اسکندر نه شروع کړو نور چې هر څوک ورسره وي له منځه یې وړو که موږ له جلال کاراجادا نه پیل وکړو نو بیا یې ټول له منځه وړی شو تر هغو چې خپلې موخې ته ورسېږو دا ته څه وایې لورې ورور مې نه په شرکت کې دی او نه په کور کې ورشه پیدا یې که توبه توبه ورور مې څه شو سلام بدری ورور مې نادراکه دی ته ترې خبرې څه وخت بیرته راځي سبا راځه را روان شه کاروبار پرېږده دلته وضعیت ډېر خراب دی دلته راشه تاسو کوم څه ویل څه خبره ده ښاغلی پولاد خدای دې صبر درکړي ورور دې په دې نړۍ کې نشته ستا مطلب څه دی ما خو تا ته ویلي و چې زما خبره ونه منې نو ختموم یې بس مړ شو له دې وروسته د شرکت مشري ستا په غاړه ده او که ته دې هم د ورور په شان زما خبره نه منې که لوی اسکندر ته ورشي او له هغه سره یو ځای شي نو ته به د مرور ته ورشي لومړنی امر مې درته دا دی ووایه چې ورور دې د زړه د سختۍ له امله مړ شو کسان دې راولېږه چې کور دې پاک کړي
وروره څه خبره ده لږ ارامه اوسه زما په هغې ښځې باور نه کېږي ښاغلی تونجی تا خو هیڅ کله په مېرمنو باندې باور نه و ښاغلی اوس نو هسې ځان مه ستړی کوه ډاکټرې زه نه غواړم چې روغتون مختون ته لاړ شم همدلته ښه یم ولې دومره غټ ګواښ په ځان منې ښاغلی مماتې ګواښ څه ووایم نو همدا مې عادت دی که درملنه دې پوره ونه کړې له ستونزې سره به مخ شې لږه نوره حوصله م وکړه ګوره لاسونه مې دې خلاص کړل ټول ملګري دې لیدو ته راځي یو څو ورځې وروسته بیخي له روغتونه رخصتېږي مماتې ډاکټر صاحبې په خبره مې پوه نه شوې زه کال ته لاړ شم نو بیا تېر یادونه رایادېږي دلته لږ تر لږه خو ځان ارامه ګڼم اسیم که وضعیت مې خراب شو نو روغتون ته درځم خو زه بیا هم له ښاغلي پولاد سره روغتون ته ستا د وړلو په اړه خبرې کوم هر څه چې کوې وکړه مننه ستا له احسانمندي نه نور نو بس دی خو هر څه خپل حد لري هر څوک باید خپل حد وپېژني ډاکټر صاحبې یو ناروغ هم باید په خپلو شرایطو پوه شي توبه توبه راځه چې ځو کاظمه وروره چیرې ځو داسې له چا نه پوښتنه مه کوه ورهانه راځه چېرته ځې مماتې رئیسه لږ ستړی شوی یم کور ته ځم چې لږ دمه وکړم کور ته ځې هغه هم یوازې کاظم را سره دی ما خو ورته وویل چې باید بېرته روغتون ته لاړ شي خو زما خبره یې وانه اورېده رئیسه داسې څه مه وایه چې زه مجبور شم خبرې د ځمکې ته وغورځوم هیله کوو زه درته داسې څه نه وایم چې وایي نه منې مماتې ښاغلی پولاده یوازې سره خبرې کولی شو یوازې سره خبرې کولی شو سلطانه ته لاړه شه سمه ده کاظم ورشه موټر تیار که ورېندارې ته دې مو ووایه چې زه درځم په مماتې باندې هېڅوک هم په زوره کار نشي کولی مېرمنې داسې خو نه کېږي ښاغلیه د هغه وضعیت په رښتیا هم ډېر خطرناک دی په کور کې د درملنې لاندې ونیسه ګوره تاسو باید په دې پوه شئ چې د هغه وضعیت ډېر خطرناک دی ځکه خو یې تل پرېکړه سمه نه وي ښاغلی پولاده ځینې وخت خو له حافظې نه خبره هېرېږي تر دې چې ځینې وخت خپل نوم هم هېرېږي کله خو بېخوده بېخوده کېږي امکان لري چې خپل ځان ته یا بل چا ته ضرر هم ورسوي مېرمنې نه کېږي اته زه هم دا کار په زوره نشم کولی که داسې وکړم نو پایله یې بیا سرچپه کېږي ته ډاکټره یې او دا ستاسې دنده ده رئیسه ماماتي ورور خو لاړ زه خو هېڅ نه پوهېږم تا څنګه هغه ته اجازه ورکړه چې لاړ شي خپل کور ته لاړه فکر کوم چې خپل ملګري ته ورغی امنیت یې ونیسئ عبدالله دا ځل نه غواړم کومه پیښه وشي قاسم ته مو ووایه چې د هغه نه یوه شېبه هم لرې لاړ نه شي یو کس هم د ماماتي خوا ته پرېنږدئ چې څوک نږدې ورشي هڅه کوم چې سبا تاسې ماماتي ته ورولېږم زه بخښنه غواړم خدای دې وکړي چې هر څه په خیر خلاص شي زما خو همدومره له وسې پوره و
هاکان چیرته دی؟ تا څه ویل څه دې وویل هاکان ورک دی ښاغلی. دا خو مې واورېده چې هاکان ورک دی خو دا راته ووایه چې چېرته ورک دی نه پوهېږم ښاغلیه. ناظم جانه که په ټولو مسایلو کې دی پوه تر ناپوهي کمه وي نو وژنم دی دا خبره هېڅکله هېره نه کړي ته پوه شوې نه یې هېروم ښاغلیه. که هغه کان چیرته د چا په وړاندې زموږ په خلاف خوله خلاصه کړي نو د هغه په ځای ناظم جانه زه به ستا ژبه درنه پرېږدم تا زما خبره واورېده په سترګو ښاغلیه. بله څه خبره هم لرې د سازمان نوی رئیس غواړي له تا سره وویني ښاغلیه. ورته وایه چې راشي. له تا نه مې پوښتنه وکړه هاکان چیرته دی؟ هاکان ورک دی. ماماتې له روغتون نه تښتي. په تاسې باید نور باور ونه کړم. ښاغلی پولاد په دې وروستیو ورځو کې موږ ټول د فشار لاندې یو ښاغلیه. ان امنیت هم د هاکان په غاړه دی. خو دا کار څه معنا لري ښاغلی تونجای؟ د یو روغتون ساتنه هم نشئ کولی. تاسو آخر ولې داسې کوئ؟ که ستړي شوي یئ نو کولی شئ چې ارام وکئ. سمه ده زه به سبا ته لاړ شم. زه د ټولو د خیر لپاره وایم ملګرو زموږ دښمن ډېر بې رحمه دی. موږ په داسې حالت کې نه یو چې غلطي وکړو. د هاکان له لاسه ورکول به موږ ته ډېره ګرانه وي. سلام وکیل صاحب. ښاغلی تونجی مېرمناسو خو نن نوکریواله نه ده بیا هم په روغتون کې ده څه ستونزه خو به نه وي؟ ته څه وایې ورور جانه هغه د شنبې او یکشنبې په ورځ نوکریواله وي خو بیا هره ورځ په روغتون کې وي.
هغه خوراکي زمونږ په نشتون کې زمونږ کارونه پر مخ وړي او ته بیا په هغه باندې بدګمان کوې ته څنګه انسان یې ها اوس داسې ده چې حاکان شهادت نشي ورکولی وکیل صاحب ولې له شهادت ورکول نه تیر شوی که څنګه که رښتیا ووایم تښتېدلی دی ته دې په دفتر کې وې هو په دفتر کې یم له نږدې نه لیدلی شو ولې نه راشه چې وګورو زه په لومړیو کې له تا نه ډېره وېرېدم ما به ویل چې دا څنګه سړی دی خو وروسته پوه شوم چې ستا ظاهر همداسې دی خو باطن دی بل ډول دی په دې خبره هغه وخت ښه پوه شوم چې ته مې له لاسه ورکړې بیا در باندې مینه شوم څنګه وکم نو ما مې په ټول ژوند کې ستا په څېر انسان نه ولیدلی هر انسان جلا خوی لري او جلا عادتونه لري ماما تھی ماما تھی ماما تھی ماما تھی ګرانه که ستړی یې لاړ شه ویده شه کاظمه نه پوهېږم په ماماتي څه وشول څه وشو ورېندارې ته دلته څه کوې کاظمه ورور ورېندارې ښه له ورېندارې مې اوبه وغوښتې ښه نو زما ډېر ساړه کېږي ځم چې ویده شم کاظمه ووایه وروره تر هغه چې ما درته نه ویلې چاته به ټلیفون نه کوې هسې بې ځایه خلک مه ورخطا کوه څه کوې ګرانه خپل یو نږدې ملګري ته مې وړم پام دې وې ګرانه چې دا هر چاته ورنه کې سمه ده ډېر ګران دي ته پوهېږې چې زه دا مواد ډېرو خلکو ته نه ورکوم دا یو ډېر خاص سړي ته وروړم ښاغلی فواده اته هېڅ اندېښنه مه کوه رښتیا ګرانه دا ایلدز اوس د چا کس دی اسکندر ښاغلی فواده بې شکه وله اسکندر هغه ته له موږ نه ډېرې پیسې ورکوي همداسې ده که نه د هغه له او دا مطلب پیسې نه دي ښاغلی فواده او اسکندر زورور دی ځکه ایلدز د هغه په لوري دی که سبا د هغه زور له بل چا سره وي نو بیا به ایلدز هم له بل چا سره شي ښاغلی فواده زه خو نه پوهېږم موږ خو له ټولو نه ځواکمن وو اوس زموږ هغه ځواک څه شو د یو تورریست د نیولو لپاره لټه هغه یې وراره دی آیا ته په دې باندې پوهېدې غواړم له تا سره مرسته وکړم خلک باید په رښتیا باندې پوه شي د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرېنږدو راتګ څلورم فصل د سریال پای جمعه د زمري 14مه د شپې 9 بجې له لمر څخه سبا ورځ ترور جانې دا ته څه کوې ترورې آفرین
جلی تا په یوې غاړکۍ ځان خرڅ که ها یوسف تا ته دام کې خود هوا تم د هغه په دام کې وغورځېدې نیمګړې هیلې سبا ورځ 6 بجې ماشوم ته د مور شیدې ورکول مور او ماشوم دواړو ته ګټه لري. هغه ورځ چې پولاد تښتولی وي په همغه ورځ موږ خپل زور له لاسه ورکړ. او ولې ګرانه ځکه دا د سرمایه دارۍ د نړۍ تر ټولو مهم قانون دی. که یو ځل وویل شوې نو بیا هر څوک په تا لاره پیدا کوي. که کوم څوک دې په مرمۍ وولي نو سبا دې بل څوک په راکټ باندې ولي. ګرانه هغه ته به ووایو چې پولاد د اسکندر له منځه یوسي. او چې هغه هر څوک له منځه یوسي څه پولاد څه بل څوک پروا نه کوي ښاغلی فواله. مور ورک دی زما پسې چې مور ورک دی زه رهبرانو ته ورشه ورته وایه چې مور ورک دی. هغه زموږ او ستاسو لړۍ کې خبر دی ځکه ناکرار دی. مطلب دې څه دی؟ داسې اټکل کېږي چې هغه زموږ د خلاف کار وکړي. که څه کار وکړي بیا زه خبرېږم. بیا چې زما هغه وخت له بسې څه پوره وي بیا کوم. که مورو زما په خلاف څه ووایي نو کیسه مې خرابه ده. دا ځل مې خپل ریس کنې کړی چې مورو خرڅ شوی دی خو بل ځل زما خبره نه اوري او وژني مې. ته اندېښنه مه کوه هېڅوک تا نشي وژلی. هسې نن په دې وختو کې ستا په سازمان څوک اعتبار نه کوي او د کوترو په څېر به د استخباراتو په لومه کې لویږي. موږ پرته له کوم رهبر نه تر ننه پورې همداسې خپل کارونه مخته وړي دي او په دې باندې ته ښه پوهېږې چې دا یو تاکتیک دی ښاغلیه. ته مې په خبره پوه شوې. کاله مجبور دی امریکایانو ته سورڅراغ ور وښیي او کاله اروپایانو ته او کاله هم روسیې ته ور وښیي. تر ټولو زورور خلک باید زموږ تر امر لاندې وي پوه شوې. ته د بوجې خوله لږ خلاصه ونیسه او د سازمان کسانو ته لږ ډېرې پیسې ورکړه. بیا که مورو چغې مو وهي او وایي چې ته خاین یې بیا به هېڅوک په هغه باندې باور ونه کړي. هېڅوک هم پرې باور نه کوي. دا لوی اسکندر چیرته دی؟ پټ شوی دی. زه نه پوهېږم چې هغه څنګه له خپلې ځالې راوباسم. چاته پته هم نه معلومه؟ ما ته چې نه ده معلومه نو هیچ چاته هم نه ده معلومه ښاغلیه له سپین ږیرو پرته. نو ور به شو له هغوی نه به پوښتنې وکړو. فکر کوم له هغوی نه یې پوښتل څنګه ګټه نه لري خو ښایي په غیر مستقیمه توګه موږ ته ووایي. څنګه؟ ته شنرکور ګومز پېژنې؟ پېژنم یې. له هغه سره اړیکه ونیسه ورته ووایه چې در سره ګورم. لږ په تنده لهجه ورسره وغږېږه تر دې چې وایي ګوښه وه. ورته ووایه چې ته یې کمیسون ته راغواړې باید له نږدې خبرې وکړي. هغه له اسکندر سره څه اړیکه لري؟ که اړیکه یې وه ورسره نو بیا ځان ښایي. څنګه؟ هماغسې چې ستا د وژلو هڅه به کوي. دا ښکاره خبره ده چې ځان یې په خطر کې ده. که ته یې نه منې نو زه دې نشم مجبورولی خو که ویې منې نو بیا هغه نه پرېږدم چې تا ته ضرر در ورسوي. ښاغلی تنجی
که وایي چې زه تر روغتونه پورې د سره لاړه شم. ښکاره خبر ده، زه تل غواړم ته په څنګ کې اوسې مېرمنې، خو اوس نه، ځکه ډېره ستړې شوې یې. دا زما عادت دی. که رښتیا ووایم زه نه غواړم هغه څوک نه کار راکړم څوک چې په ما باندې ډېر ګران وي. خو ولې؟ وروره ټوخی چې درځي نو باید خولې ته دی یو دسمال ونیسي پوه شوې؟ څو ځلې مې درته ویلي دي. ښاغلی تونجای رښتیا وایې، په دې ورځو کې هر څوک باید په یو نه په یو ډول خوله وتړي. مېرمنه سومه ډېر خبرې وکړې؟ نه. اوس نو وروره ته د خپل موټر وچلوه پوه شوې؟ څنګه چې تاسو امر کوئ ښاغلی تونجای. ورځ په ورځ سړکونه خرابېږي. هو همداسې ده. دا دی راورسېدو. له ما سره قهوه څښې ښاغلی تونجای؟ ډېر به خوشحاله شم مېرمنه سو. ښاغلی حسنو دا باید په تکلیف نه کو. ته ډېره ستړې مېرمنه سو، اوس یې پرېږده، بیا به یې کوم بل وخت څکو چې دا کارونه خلاص شي، بیا کوم بل وخت راځو. په خپل ځان مو پام کوئ. اوس نو وایي ښاغلی حسنو ما چې اسو سره خبرې کولې نو ته ولې ټوخېدې ها؟ اوه زه ځم او ته کفاره ته څکې؟ هسې مې مغزه خراب دي. ستا له لاسه ماته خو هېڅ عصب راته پاتې شوي لیونی شوم نوره. ښاغلی تونجایه غوښتل مې چې تا ته یوه خبره وکړم. عشق او کاروبار باید په یو حالت کې وي. هیله کوم برابرې وساتئ. د قهوې نه مې مطلب دا و چې د مېرمن اسودې په کور کې څه روان دي ښاغلی تونجای؟ یوه خبره چې یوه ټینګه کې بیا نه پرېږدي ښاغلی حسنو. ستا د مېرمن اسو په کور کې څه؟ زه نو د خدای لپاره. د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه
او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84255350 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. لا دوه نویو ګډو میاشتنۍ بندلونو څخه خوند واخلئ. ګډ میاشتنۍ متوسط بندل تاسو ته 160 دقیقې اړیکې روشن څخه روشن ته، 30 دقیقې اړیکې کورنیو شبکو ته، 10 دقیقې نړیوالې اړیکې، 300 پیغامونه روشن څخه روشن ته او 180 MB انټرنیټ په هر میاشت کې یوازې 300 افغانیو په بدل کې وړاندې کوي. د فعالولو لپاره په پیغام پاڼه کې 300 ولیکئ او 555 شمیرې ته یې واستوئ. ګډ میاشتنۍ وړوکی بندل تاسو ته 80 دقیقې اړیکې روشن څخه روشن ته، 15 دقیقې اړیکې کورنیو شبکو ته، 15 دقیقې نړیوالې اړیکې، 120 پیغامونه روشن څخه روشن ته او 80 MB انټرنیټ یوازې د 120 افغانیو په بدل کې وړاندې کوي. د فعالولو لپاره په پیغام پاڼه کې 120 ولیکئ او 555 شمیرې ته یې واستوئ. له روشن سره تاسو تل له خپلو هیلو زیات ترلاسه راوړئ. روشن نږدې کېده. سبا شپه بیا که کوم وړوکی کاوي نو ماته راوسپارئ، زه یې کومه. اوهو مینا نه وي. نو یو زوی داس زغملی شي چې یو دروغجن ټاک انسان دی، د هغه د مور له باورونو او احساساتو سره لوبې وکړي. سبا شپه د مینې ډیوه 7:30 ته د چا کس یې؟ په ما څه کوې؟ شکر وباسه چې ژوندی یې. دا څه شی دی؟ هیروین خو به نه راته پچکاري کوي. دا د ارامه کوي. لومړی به قدرت ته ورځي، بیا به توران ته ورځي. ورته به وایي چې زه ورته په تمه یم. رئیس هغوی به د قراجاده له مرګ نه خبر شوي وي. خبر شوي. که رانغلل نو بیا؟ په هغوی ځانونه ډېر ګران دي، خامخا به راځي. بېرته چې له دې ځایه تلل نو څاروي او په همدې توګه د اسکندر پته معلوموو. جلال څنګه مړ شو؟ مونږ ته ویلي چې د زړه د حملې له امله مړ شو، خو په اصل کې پولاد علمدار وژلی. ګمان کوم جلال به ډېر ویرېدلی وي ناظم جانه. هو ښاغلیه، ډېر ښه. یو ځل یې باید ووینم. د ورور د مرګ تسلي باید ورکړم. مطلب موږ سره باید بله ورځ ملګرتیا وکړي. که هغه کم عقل د پولاد علمدار ملګری شي نه په خپلو لاسو به یې ووژنم. مهرباني. مننه. مهرباني.
पास زه تیریږم هغه پرې راکړئ مهرباني وکړئ وکیل صاحب. وخت لري ښاغلی شنره. مهرباني اورم یې. موبایل ته سره وګورم ښاغلی شنره. سمه ده وکیل صاحب. د سه شنبې په ورځ په انقرې کې سره ګورو. اوس چېرته یې؟ په استانبول کې؟ هو. نن باید سره وګورو. زه نن وخت نه لرم. باید په یو مهمه غونډه کې برخه واخلم. ډېره مهمه خبره ده. باید نن سره وګورو. څه خبره ده؟ د کمیسیون په اړه ده. له ښاغلي اسکندر سره ستاسو د اړیکو په اړه ځینې شواهد شته دي. زه له هغه څه خلکو سره هیڅ کار نه لرم. دا یوه سیاسي توطیه ده. دا داسې موضوع نه ده چې د ټلیفون له لارې حل شي. که رانه شي نو مجبور یم چې په زوره د کمیسیون ته حاضر کړم. سمه ده. در سره ګورم او خبرې هم کوم. چیرته ځې ښاغلی شنره؟ زه مو په اجازې د باندې ځم. لږ تازه هوا اخلم او بېرته راځم. بله. سلام ښاغلی یلدزه. اورمه مهرباني وکړئ. از زمونږ چې له وسې پوروي کوو یې تا اندېښنه مه کوه. چېرته به سره ګورئ؟ تاسو هماغه ځای ته چې درته یې ویلي لاړ شئ. سمه ده. په هماغه هوټل کې اوسئ. څو بجې سره ګورئ؟ سمه ده. ته همدا اوس هماغه ځای ته ورشه. د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 84355350 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. تورورست د نیولو لپاره لټه. هغه یې وراره دی. آیا ته په دې باندې پوهېدې؟ غواړم له تا سره مرسته وکړم. خلک باید په رښتیا باندې پوه شي. د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ نښه. دا مونږ اصلي موضوع ته رسوي او مونږ یې باید شا پرېنږدو. راتګ څلورم فصل د سریال پای جمعه د زمري 14مه د شپې 9 بجې له لمر څخه. سبا شپه چې زه پوهېږم ده له ما سره مینه کوي او زه له تا سره. نو د خپلې مینې لپاره خو ته لاندې ځان غورځولی شي. مادو سبا شپه مدحو بالا 8 بجې او 10 دقیقې.
راته وایي چې موږ کله روغتون ته ځو التزا ماښام ته ځو مېرمنې التزا زه نه غواړم چې هلته لاړه شم هیڅ کومه ستونزه نشته ته ارامه اوسه مهرباني بله ښاغلی اسکندره له یوې ستونزې سره مخ شوي یو شانارګل کمز خو پېژنې د کمیسیون مشر ورباندې فشار راولي سمه ده یلدز جان زه یو چاره کوم تاسو ویل چې چېرته ورسره ګوري یلدز جانه ورته وایه چې له هیچا نه ته هیڅ کله هم نه ویرېږې جمال کالا جاده راغلی ښاغلیه ناظم جانا دا پته واخله او یو نښه ویشتونکی هلک ورولېږه هغه د کمیسیون رئیس هر وخت ځان په تلویزیون کې ښیي ورته وایي چې ډزې پرې وکړي او به د وژنې بیا د ځان سمدستي یو لور ته پټ کړي ښاغلیه جمال دې په تمه وي ورته وایي چې راشي راځه جمال جانا راځه ته زما د جلال امانت یې خدای دې وبخي کېنه جمال جانا کېنه دا وای جماله چې بولاد څنګه دی زما جلال خو یې مړ که سلام وکیل صاحب څو بجې سره ګورئ سمه ده زه هلکان درلېږم ته اوس چېرته یې اورهانه رئیس ولې دلته راغوښتی یو د دې لپاره چې د کار نه مو وباسي که د منفک کېدو لپاره یې راغوښتي یو بیا یې راته ویل چې ځه ورک شه اورهانه ښاغلی عدنان لیدنه لري د سیوري په څېر به یې څارې په سترګو رئیسه بیا به څه ورسره کوې اورهانه وژنې څنګه چې تاسو وایي رئیسه نو پرېږده چې خبره مې درته پوره وکړم خبره تر اخره نه اورې بې ځایه غږېږې د کار پایله مو هم بیا هېڅ وي سکندر غواړي دا سړی ووژني مونږ یې نه پرېږدو چې په دې کار بریالی شي که شک مو راغی راته تلیفون وکئ پام مو وي چې زما له امر نه پرته هېڅ کار هم ونه کوئ ښاغلی اسکندر غواړي دا سړی له منځه ویسي دا کار باید همدا نن ترسره شي موټر یې والوځوو که کوم بل ډول جنجال مه جوړوئ سیده یې په مرمۍ وولئ
د مور شیدې تر هر ډول شیدو پاکې او ګټورې دي. سبا شپه نور هیڅ کله ما یوازې مه پرېږده. زر تر زره غواړم چې له دې ځایه لاړه شم. سمه ده، یو ځای ځو. شوره زه ستا لپاره راغلم. زما لپاره؟ مهرباني هیله کوم ګرانې، میلمانه لرو. سعید او شورا سبا شپه 9 بجې له لمر څخه. سبا شپه چې زه پوهېږم ده له ما سره مینه کوي او زه له تا سره. نو د خپل مینې لپاره خو ته لاندې ځان غورځولی شي. مدو سبا شپه مدهو بالا 8 بجې او 10 دقیقې. خانه پوله تا ته څه وویل؟ ویلي یا له ما سره اوسه او یا دې وژنم. ښکاره ده چې ته تر ننه د خپل ورور د مرګ په انتظار وې. اوس ورشه دا لوی شرکت په یوازې ځان اداره کړه او دا چې ته اوږد ژوند ولرې دا خو ستا طبیعي غوښتنه ده. دا خبره نه ده ښاغلی اسکندره. په ما مې ورور ډېر ګران و. زه ورور مې تر ننه په یو مفکوره و. که ته له هغه سره څه توپیر نه لرې نو ته هم باید د خپل ورور په څېر ما ته کار وکړې ښاغلی جمال. ورور مې تا ته کار کوه ځکه ووژل شو ښاغلی اسکندره. څومره ښه. اوس د خپل شرکت ټولې پرېکړې خپله کولی شي. هېڅوک ستا مخه نشي نیوی. او که ته ورور غواړې نو زه یم. راشه لاس مې ښکل که. راشه ښکلی که که نه. زه باید له ځینو مشرانو سره خبرې وکړم. هر څوک چې هغه وښوده ورځم د هغه لاس ښکلوم. په اجازه مو. پولاد علمدار د خپل کاري دفتر کې د ښاغلی قدرت په تمه ده چې تا وګوري. نه یې ورور نه یې زوی او نه یې هم ساتونکي هلته شته دي. زه خو نه پوهېږم وروره، خو ډېر مې خوښېږي چې له هغه سره ووینم. دا خبره مې څو ځلې مخکې ابراهیم ته هم کړې وه. څه شی ښاغلی فکرته؟ تا ته مې نه وویل ابراهیمه چې زما ډېر خوښېږي تر څو له پولاد علمدار سره کښېنم او د هېواد د مسلو په اړه سره خبرې وکړو. ښاغلی فکرته پوه شوم. یوازې هم دومره مې درته ویلي وي ابراهیمه؟ ښه نور د څه ویلي وو ښاغلی فکرته؟ ما درته نه وویل ابراهیمه. که موږ ور نه شو پولاد علمدار به په خپله موږ راوغواړو ځکه چې هغه په خپله هېڅ کله هم دلته نه راځي. هو راته ویلي دي و ښاغلی فکرته. زه نه غواړم چې څه ووایم خو دا راته ووایه چې قدرت راځي او که نه. زه مې ورور ته خامخا وایم چې هلته درشي، خو دا چې دا کار به وشي نه پوهېږم. که څنګه ابراهیمه؟ دواړه په دې خبره نه پوهېږي ښاغلی فکرته.
ګرانه بخښنه غواړم هېڅ پوه نه شوم. ته خوب وکړه زه ځم کار ته. دومره زر ولې زما ماتي؟ خوب راته نه راځي غمزې. ځم د سیند غاړې ته لږه تازه هوا اخلم. سمه ده ګرانه بیا ما ته خبر راکړه سمه ده. پرېږده نو غمزې پرېږده. ته ولې دلته پته مې کاظمه؟ وروره سمه ده اوس فلسفه راته مه وایه. راځه که بې خوبه یې ورشه ویده شه. زه خپله موټر چلوم. نه زه ښه یم وروره. چېرته ځو؟ اوس بندر ته ځو. ماما الیاس ګورو ښایي چې بیلو ته هم همالته وي. راځه